نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. موږ د سوره فاتحه تفسیر بیان کړو اهدنا الصراط المستقیم پورې. اهدنا الصراط المستقیم د ایاک نستعین ولا تشریده موږ دا ترجمه کړې وه. ای الله موږ خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تانا موږ امداد غواړو. اوس موږ الله تعالی نه څه شی غواړو؟ پیسې، مرتبه؟ نه موږ ته دا نه دي پکار. موږ ته صراط مستقیم پکار ده. یو سړی چې زمدایي بیا دته په زمدانه چې داسې مراحل رایسي مخته چې دای په دې نه پوهېږي چې دا لار ټیک ده که دا لار ټیک ده. دای په ششو پنچي نو ایغه په باره چې سوال ده چې اهدنا صراط المستقیم، ای الله صحیح لار کومه ده غلطه کومه ده؟ موږ ته د سیخې لارې په طرف باندې هدایت راکې. هدایت دوه معنی موږ پرون کړې وې، نن درې معنی کو نوره، یعنی درې درجې مرتبه بیانو د اهدنا الصراط المستقیم ول. اهده دا حکم کول دی الله تعالی ته. خدای دی حکم وال هغه قسم دا چې سړی جان کمزوری ګڼي. لکه یو مثال، یو بچای له پلار نه لا له مور نه لا له مشر ورور لا له خور نه اوبه غواړي چې ما ته اوبه راکړه، نو دې دا معنا نه وي چې د مرتبه په د نورو چیګه ده. دا جان ګڼي کمزوری، معنی دا یي چې ته ما سره شفقت معامله وکړه. نو دلته الله تعالی ته حکم کول نه دي، الله تعالی ته حکم کول خو ټیک نه دي. نو معنی دا ده د هدایت یوه درجه دا ده چې سیخه لار تر وښوله سي. هدایت دومه درجه دا ده چې اسیخه لار تر ښکاره کړلی سي. او هدایت درېمه درجه دا ده چې اسیخې لارې باندې د چوک له ګوتې ونچي او منزل مقصود ته دې ورسوي. نو په دې چې دا ټولې معنی راځي چې یا الله جل جلاله موږ ته سیخه لار روښوي او دې سیخې لارې دپاره موږ سینې کلاو کې. لکه دا دعا سړی عربي چې غوښتلی سي، پښتو چې غوښتلی سي، اللهم نور قلوبنا بالایمان. ای الله موږ زړونه روښان کې د ایمان په نور سره. وشرح صدورنا للاسلام او موږ سینې اسلام دپاره فراخې کې. اوس به د صراط مستقیم وضاحت کوو. صراط مستقیم وضاحت سوره فاتحه چې خپله بیان سلی ده، خو په دوه اندازو باندې. یو په مثبت انداز باندې بیان سلی ده او یو په منفي انداز باندې بیان سلی ده.
د صراط مستقیم چې کوم وضاحت په مثبت انداز باندې سلای ده دا صراط الذین انعمت علیهم اے الله دی ایغه خلق په لارې باندې موږ روان کې چې ایغه باندې تا انعام کړای ده اوس الله تعالی انعام په چا باندې کړای ده په سورۃ النساء آیت نمبر 69 چې 69 چې الله تعالی دا منعم علیهم بیان کړی دي دته وایي تفسیر القرآن بالقرآن یعنی قرآن یو جای اجمالا ذکر سلائی او بل جای دیغه قرآن تفسیر ذکر سی نو بیا دیتا وایي تفسیر القرآن بالقرآن نو سورۃ النساء چې کوم خلق باندې الله تعالی نعمتونه کړی دي چوک دي الله تعالی فرمایي اولئک الذین انعم الله علیهم سړای دي خوښ ورته ونچی که زنانه دي او که نوجوانان دي که بوډاګان دي چې یاره الله تعالی چا باندې انعام کړای دا زې پچ کنه که یې پچ بیا فضل غواړه استقامت دعاګانې کوه کنه یې پچ بیا خټول هلاکت ته جان باور شاملوي نو الله تعالی چې چا باندې انعام کړای دا من النبیین اول نمبر باندې او پیغمبران دي والصدیقین او دوم نمبر باندې صدیقین دي رښتیا ویلونکي خلق دي رښتیا صرف په اقوالو چې نه په افعالو چې من خبر به زه ښه خوږه کوم خو فعل مې به کول غوندنی بیا دا نه ده منې یو سړی به رښتون کوي په کول چې په فعل چې وشهداء او چې کوم شهدا دي او قتل سی یا چې نور کوم لاندې اقسام دي واړه چا باندې خندق رنګ سه اور چې اوس وجد یو زنانه بچی سره وفات سلا او بو چې چوک مرسه ګېډه خراب هوا ایغل وجه چوک مرسه دای شهدا او قسمونه دي والصالحین انیک خلق نیک چوک دي نیک هغه دي چې الله تعالی نه ډاریږي ای چوک نه یو سره کني داسې خو خلکو مخ چې سر ډېر خلک ګناهونه نه کوي خو چې ګوشي سي بیا کوي دا نیک نه ده وحسن اولئک رفیقا او ډېر ښه خبر ده د دغو خلکو ملګري کیسه لږ کیسه وکړه کړه نبیین صدیقین شهدا صالحین دغو چلورو ګروپانو چې دغو سره ملګری شورول تعلق شورول دای د اخلاصي و ذریعہ ده تر اوسه پورې چې کوم د صراط مستقیم تفسیر الله تعالی بیان ک په مثبت انداز باندې داو دین بعد الله تعالی په منفی انداز باندې د صراط مستقیم تفسیر بیانوي معنی دا ده چې هغه لارې باندې روان کې خو په دغه لارې مو کې روان چا ولا لار ده المغضوب علیهم ای الله چې تا ایغه باندې غضب نازل کړای ده ولدوالین ان ایغه خلکو لار چې گمراه دي اوس چې کوم خلق لسیخ لارې نه خطا سلی دي په دوه قسمه باندې دي د یو قسم وضاحت پنن کو ان شاء الله کوشش وکړو چې د دغه خلکو صفاتونه مشت نسی پیدا او د دوم قسم چې گمراه دي غول به ان شاء الله به سبا چټی نه بل ورځ به کو
المغضوب علیهم یعنی چې کوم خلق للارې نه خطا سلی دي او الله تعالی غضب شکار دي غصه شکار دي ادا دي چې د خپل نفس شیطانی لوجه نه صحیح لارې نه خطا سلی دي نفس شیطانی لار څه معنا پښتو چې بیا داسې ترجمه وکړو چې زړه وتیایي امانی عدالت دا پته نه کوي چې شر لحاظ سره دا کار دا خبر ټیک تا که ټیک نه ده تاسې بل ډېرو خلکو دا خبر اورېدلی چې دې دنیا چې د خوند واخلو ایغه دنیا آسې پته نه لګېږي شیطان کله چاته په بل لوري دوکه ورکړي وایي ګناهونه کوه الله تعالی غفور رحیم ده ګناهونه کوه پیغمبر علیه السلام مو به سفارش کوي ګناهونه کوه بیا به چیرې عمرې ته لاړ سې چیرې به حج ته لاړ سې چیرې به بیا روزه تر باندې راشي که محنت تر باندې راله دا ټولې شیطان والے هغه امیدونه دي نه هر وخت به سړی تیار اوسېږي نو دا کار وکړه چې دو خپل نفس والا ومنله 14مې سپارې چې الله تعالی فرمایي د ابتدایي آیاتونه دي ان النفس لاماره بالسوء چې بشک نفس چې ده النفس اماره هغه سړی ته غلط ول هغه سوچ په درکې حکم به ته کوي چې غلط کار کوه یو نفس لوامه ده چې غلط کار وکړي بیا د شاته توای دا د شوونه کړ او یو نفس مطمئنه ده د نیکو خلقو والی چې کله نیک کار وکړي بیا دو زړه مطمئنی ابل ورځ می شاته وته اله چې بازي خلق داسې دي چې دو ته په دې چې اطمینان ملو کړي چاته تکلیف ورکړي او بازي خلق داسې دي چې په دې باندې اطمینان وته ملو کړي چانه تکلیف لريږي یو ډېر عجیبه خبر بته توک ما خو ایشه ناسې بوډا سړی جنازې ته وخو یو بته توکه د دوه بته پرېښت د چی د بوډا یا ټوخیږي امژای دې چوي چې خدای دې ممتاز نکي د ساده الفاظ چې ترجمه دا ده چې خدای دې مړ کړي دې ترجمه نور خو خدای ژوندۍ شي نه کړي بهرحال الله تعالی دې ارچته ایمان سلامت کړي چې پته لګېږي څوک په چمال مړ کېږي خبره دا ده چې د پل صراط دا نری لار نه ده چې د کوم موږ اورېدلې دي دا لار شچه پړه ده خالی خطرناکه ده لکه روډ شچه پړي ښه غټه ډبه خو چې تا نه شناختي کارت نه وي هلته چک کېږي نه به په ډبې چې ټیکه درسي نه به په د غټ روډ ټیکه درسي نو هلته دغسې مطلب ده چې چیکینګ وال جیان ډېر دي نوره لار ښه ډېره ده خو یې به تپه توره تیاره اوس په دې تپې تورې تیارې چې به جان سره بجلی وری بجلی خو نسته هلته په کوم زور باندې چې درې شیان دي په هغه درې شیانو چې اولنی شی المونج ده چې په کښلې طریقې باندې موږ وال څه وایي وایي زړه مې صفا ده پرون ماته چا ویله وایي فلانی دا بلجي ده المونج نه کوي خو روزه اوکه قضا کوي نه بهرحال دا شیطان یوه دوکه ده نو لمونځ چې سړی په ټیم باندې کوي نو د سره به لایټي یو سړی چې جومات سره تعلقي جومات سره تعلق معنا دا چې دای فارغ ده بیا وایي چې هسې مایلس کې په جومات چې نه د سره دا سوچي چې داسې نی چې جمع نه صفاته منې دای که لاړ سي جومات نه که نه زړه بیا تړلی شي سره بیا جومات سره چې جمع نه پاته نه سه بېشکه دنیوي کارونه خو به کوي که نه او دریم نمبر باندې غوږ ورته ونچو
دریم نمبر باندې به ایک سړی سره ډیر نوري چې د چا په وینا باندې د چا په دستخط باندې د چا په ټلیفون باندې د چا په ورتګ باندې یو سړی نه مصیبت لا درې کېږي الله کمیږي اما وس رسی زلا میسج وکړه ټلیفون وکړه ورسن لا اطلاع ورکړه ا مصیبت اغنا لریس د سړی سره په ډیر نوري اوس لږ کی تصویر وال بل روخ رواړو اکه مصیبت مو چاته ټینشن مو چاته ورک تکلیف مو چاته ورک چوک مو پریشان ک بیا دا نور خو ختم سه اټولو نه به ډیر نور دغی مشته پکار دی چې عبادتو سارا معاملاتو په ډیر کوشش کوو چې معاملات عبادت دواړه سره جمع سی بیا کامیابی ده الله تعالی دې مشتمل کولو توفیق نصیب کی تفسیر پاته ده سوره فاتحه ول ان شاء الله بیا کو اللهم امين